دغه آیت کې د شیطان تقریر ذکر کوي. شیطان به د قیامت پر ورځ اعلان وکړي وقال الشیطان لما قضي الامر. شیطان به دا خبره وکړي چې هر کله الله فیصله کوي ان الله وعدکم وعد الحق، یا بشک الله تاسو سره کومه وعده کړې ده هغه وعده حق. ووعدتکم فاخلفتکم، هغه وعده چې مو کړې وه د هغې خلاف ورزي زه کوم. نن په دنیا کې شیطان پسې خلک روان دي. شیطان ورته وایي چې پیسې ما خرڅوه غریب کېږي، مونږ نه خرڅ کوو. شیطان مونږ ته دا وایي چې تو که هر څومره تکلیف تېر کړلو تو باندې ښاګړه نه روسي. شیطان مونږ ته دا دوکه او فراډ روکوي چې خپل منځه باندې څه نه میلاویږي. مونږ وایو تاسو ته یې د شکوا په زړه کې اچولو لکه بعضې خلک دا خبره کوي چې زړه پوکسو ته هېڅ مه کوه. حالان کې داسې نه ده، دا د شیطان یوه دوکه ده، د شیطان یو فراډ دی. الله رب العالمین دی مونږ وایو تاسو یې دې نه وساتئ. که مونږ تاسو ته شیطان یوه معمولي خبره وکړي مو ورته یې منو، او تر ننه پورې مو ورته چې کوم د شیطان یوه ښې خبرې ته راضي نه کړو. همدا رقم په معاشره کې وګرځېږي ډېر وعدې شیطان د مونږ سره کوي، خو هغه خلاف ورزي مونږ نه کوو. مونږ که دا سود کوو مونږ سوچ فکر شیطان مونږ له دا جوړ کړی دی چې دا سود سره پیسې زیاتېږي. حالانکې الله پاک مونږ ورته سره دا وعده کوي چې د سود پیسې کمیږي. همدا رقم په معاشره کې که مونږ ورته بدنظري وکوو شیطان مو ورته ته وایي چې په بدنظرۍ سره څه نه میلاویږي، هیڅ نه کېږي. نو شیطان مونږ ته بیا د زنا دعوت راکړي، زنا ته متوجه کړي. همدا رقم د ما عزتمندو مسلمانانو وروڼو الله رب العالمین دا تقریر د شیطان ذکر کړی دی چې شیطان به په هغه ورځ د قیامت په ورځ دا اعلان وکړي چې ان الله وعدکم وعد الحق، چې بېشکه الله وعدې هغه حقې دي. چا سره د جنت وعده کړي او الله به جنت ورکوي، چا سره د جهنم وعده کړي جهنم به ورکوي، چا سره د مغفرت وعده کړي مغفرت به کوي، چا له د پروتوکول ورکړی وي هغه پروتوکول به کوي. الله چې کم انسان سره کومه وعده کړې ده هغه وماني. ورکه موږ تاسو سوچ دا وکړو، له فکر په دې خبره دا وکړو چې شیطان ابلیس چې کوم دی د لعین انسان او مخلوق دی د الله پاک وعدې ته حق و سچ شي. حالانکې نن مسلمان بنده چې ځان ته مسلمان یې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دین تابعداري کوي، ځان ته امتي وي، خو بیا هم د مونږ وایو تاسو د الله په وعدو کې شک کوي. چېرې مو ورته د الله په دین کې شک نه وای نن مسلمان ډېر کامیاب تلاوت ډېر په تراخۍ باندې وتلاوت دومره های لیول. بیا الله شیطان خداوت کوي وما کان لی علیکم من سلطان، اے خلقو تاسو مو ما ملامتیا کوو، زمو په تاسو باندې زور نه کړی چې تاسو مې ګرون نه دی ونیو، غلطۍ ته مې راوستی وو، یا مې تاسو چې کوم دی بل تاسې کړی وي چې تاسو مو مجبور کړي وو. نه فرمایي فلا ان دعوتکم، مګر مو تاسو ته دعوت تېر کړی تاسو منلی دی. فاستجبتم لی، مو تاسو ته صرف دعوت تېر کړی، چا ګناه وکړه تو کړی دو، ته دا بدفعلي وکړه فلفلي دې کړی دو، دا دوکه وکړه تو بیا دوکه کړی دو. دا شیطان تقریر نن واورم عزتمند. بیا فرمایي فلا تلومونی، ما ملامتیا کوو په دې خبره کې الله ته، مو چې کله د ما مجرم کوو په دې خبره کې مو ته خبرې مه کوو. ولومو انفسکم، خپل ځان ته دا خبرې وکړو چې مو غلطي کړې وو، مو چې کوم دی د تاسو سره دوکه کړې وه مو خپله وعده سره پوره نه کړله. د الله وعده چې کومه کړې الله خپله وعده پوره کړي. مو ما ملامتیا کو، خپل ځان نه ملامته کو. مو تاسو ته دعوت در کړو، تاسو دعوت قبول کړو. ما انا بمصرخکم، زه نه یم نن چې څه بچ کېدونکی لره، وما انتم بمصرخي، ونه تاسو مو بچ کولی شو. نن د الله د عذاب د الله د قهر نه زه تاسو بچ کولی شم، نه مو بچ کولی شو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. زما عزتمندو په دې خبره کې مونږ تاسو ته سوچ پکار دی، مونږ تاسو ته فکر پکار دی
چې شیطان د مونږ ازلی بدبخت انسان دی چې مونږ وتو سو چې هغې نه ځان وساتو. الله رب العالمین دې مونږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.